السلام علیکم. امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک وئ. زما نوم عبدالخلیق خټک دی. لکه څنګه ورونو چې تاسو ته پته چې زه وقتاً فوقتاً د مختلف میډیکل ټاپکس باندې ویډیو اپلوډ کوم. د دې ټولو ویډیو صرف مقصد دا وي چې تاسو ته د مختلف ډیزیز باره کې، ګلو باره کې، یا د مختلف نور څه ټاپکس دي، څه کنډیشن دي د میډیکل ریلیټډ، هغې باره کې تاسو ته ډېر ښه انفارمیشن میلاو شي. نن په دې ویډیو کې زه تاسو سره د کلپال شربت باره کې څه انفارمیشن شیر کوم چې کلپال شربت په کومه کنډیشنو کې ماشومانو ته مونږ ورکولی شو، یا په کومه حالاتو کې مونږ دا کلپال شربت ماشومانو ته ورکولی شو، او دا به په ورځې کې څو ځل ورکولی شو. د دې به څه ساید افیکټ وي او که نه وي، یعنی که دا شربت چېرته یو ماشوم استعمالوي، د دې په استعمال سره ماشوم د څه قسم ته ساید افیکټ یعنې نقصانات رسېدلی شي، او دې نه علاوه دا په کم کنډیشن کې ماشومانو ته مونږ نه ورکوو. دا ټول انفارمیشن به انشاءالله په دې ویډیو کې زه تاسو سره شیر کوم. ویډیو مکمل وګورئ چې ډېر ښه معلومات تاسو ته میلاو شي او دا معلومات تاسو نه مس نه شي. اول خبره دا ده چې کلپال چې دغه کیمیکل فرماله پیراسټامال ده، دا اول مونږ په هغه حالت کې ماشومانو ته ورکولی شو چې کله یو ماشوم ته تبه وي، دا د غوږونو د زخم وجې نه تبه وي، هغه ټې مونږ ورکولی شو، یا په غاښونو کې چېرته زخم شوی وي، د دې زخم وجې نه ماشوم ته تبه وي، په دې کې مونږ ورکولی شو. بعضې ماشومان داسې وي چې هغو یخنۍ وجې نه، زکام وجې نه، یخنۍ وجې نه هغو ته تبه وي، نو داسې تبې په حالاتو کې مونږ هم د ماشوم ته کلپال شربت ورکولی شو. دې نه علاوه بعضې ماشومانو په سر باندې درد وي، د دې سر درد وجې نه هم مونږ ماشوم ته کلپال شربت ورکولی شو. او بعضې ماشومان داسې وي چې د هغو ماشومانو د مرۍ زخم وي، د دې زخم کنډیشن کې هم بعض اوقات تبه وي، نو د دې تبې کنټرول کولو دپاره مونږ هم کلپال شربت ماشوم ته ورکولی شو. بعضې ماشومان داسې وي چې هغو ته ټنسلایټس وي، یعنې دا ټنسلې چې کمې دي هغه غټې شوي وي، د هغې وجې نه ماشوم ته تبه راځي، نو د دې تبې کنټرول کولو دپاره، کمولو دپاره مونږ هم یو ماشوم ته کلپال شربت ورکولی شو. دې نه علاوه بعضې ماشومان په وجود باندې دردونه وي، د دې دردونو کمولو دپاره مونږ هم د کلپال شربت ماشوم ته ورکولی شو. بعضې ماشومانو که په غوږونو باندې درد وي، نو د دې غوږونو درد ختم کولو دپاره یا درد کمولو دپاره دې کې مونږ هم کلپال شربت ماشومانو ته ورکولی شو. بعضې ماشومانو په غاښونو باندې درد وي، د دې غاښونو درد کمولو دپاره یا ختم کولو دپاره مونږ کلپال شربت ماشومانو ته ورکولی شو. داسې څه حالاتو یا ډیزیز یا کنډیشنو چې په هغې کنډیشن کې مونږ ماشومانو ته کلپال شربت ورکولی شو. اوس پر ځو چې دا کلپال شربت ماشومانو ته مونږ په ورځې کې څو ټیمه ورکولی شو. چې کومو ماشومانو عمر د 1 کال نه زیات وي یا 5 کالو پورې وي یا د 5 نه کم وي، هغو ته مونږ نیمه چمچ ورکولی شو په ورځې کې 3 ټیمه. دې نه علاوه چې د کومو ماشومانو 5 کالو نه عمر زیات وي او د 10 کالو نه عمر کم وي، هغو ته مونږ 1 چمچ په ورځې کې 3 ټیمه ورکولی شو، روټۍ نه، خوراک نه پسنګ. که داسې ماشومان وي چې د هغو وزن لږه سیوا وي، وجود یې لږ غټ وي، داسې ماشومانو ته که مونږ 1 نیمه چمچ په ورځې کې 3 ټیمه ورکوځو بیا هم نقصان نه کوي. خو مونږ به د ماشوم وزن ته ګورو، که دا وزن یې کم وي نو په ورځې کې 3 ټیمه 1 چمچ ورکوئ، او که وزن یې لږ ګوټې ښه وي نو داسې 1 نیمه چمچ مونږ ورکولی شو. داسې ماشومان چې د هغو د عمر چې کم دی 10 سال نه اباو وي، وزن یې زیات وي، هغو ته مونږ سیرپ نه ورکوو یا 2 چمچې ورکولی شي. که بیا وزن یې ډېر ښه وي، برابر وي، صحت یې ښه وي، نو هغو ته مونږ د کلپال ګولۍ ورکولی شو، خو نیمه ورکوو. خو کوشش کوئ چې 2 چمچې شربت تاسو ورکوئ، د ګولۍ زیاتې ورکول نه دي پکار. اوس پر ځو چې د کلپال شربت په استعمال سره ماشومانو ته څه قسم ته ساید افیکټ کېدلی شي. دا ډېر ماینر وي، ډېر کم وي، زیات ماشومانو ته نه کېږي، خو بهرحال بعضې ماشومانو ته دا کېدلی شي چې په هغو کې اول د ګېډې درد هم کېدلی شي، الټۍ هم ورته ورتللی شي، او داسې زړه ورته هم کچه کېدلی شي، او بعضې ماشومان که دا اوورډوز شي، دې سره داسې ماشوم ته دستونه هم ورتلی شي. خو بهرحال دا چې کم دي دا ډېر په ماینر کیس کې وي، په ډېر کم کیس کې وي، په زیاتو ماشومانو کې دا زیات نه وي. په دې نه علاوه خبره به دا کوو چې دا کلپال په شربت مونږ کوم ماشومانو ته نه ورکوو. هسې خو کلپال شربت مونږ هر یو ماشوم ته ورکولی شو، خو داسې یو کنډیشن دی چې په هغه صورت کې مونږ ماشوم ته کله دا کلپال شربت نشو ورکولی، ځکه چې په دې کلپال شربت کې چې کم کیمیکل فرموله ده هغې پیراسټامال ده، او دا پیراسټامال چې کم دی ماشوم ته مونږ په زیړي کې نشو ورکولی. بعضې ماشومان داسې وي چې هغو کله پیدا شي هغو ته زیړی لګي، جوینټس ورته لګي، نو داسې حالات کې مونږ کلپال یا پیناډال شربت کله نشو ورکولی.
ولې چې دا کانټرا انډیکیټر دی دا د لیور ته زیات نقصان ورکولی شي. دا څو انفارمیشن وو د کلپال سیرپ باره کې تاسو سره ما دا انفارمیشن شیر کو چې کلپال سیرپ په کم کنډیشنو کې مونږ ماشوم ته ورکوو. د دې تاسو ته ما څه ډوز وخلو خوراک مې وخلو چې په ورځ کې به څو ټیمه ورکوو او د دې څه ساید افیکټ مې تاسو ته وخلو د دې څه قسم ته ساید افیکټ دي. ان شاء الله امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوي. دا ویډیو تاسو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او خپل مرګرو سره شیر کړئ او داسې انفارمیټیو ویډیو لپاره دا چینل چې کم دی ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې زه وقتا فوقتا په دې چینل کې په پښتو زبان کې بهترین ویډیو تاسو لپاره جوړوم. د دې مقصد دا وي چې تاسو ته ډېرې فایدې ورسي. د خپل ځان د خپل صحت د خپل ماشومانو ډېر خیال ساتئ. شکریہ.